أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن به د بدر د صحابه او ذکر کیږي. حضور فرمایي چې ټولو نه مخکې خو زه یو وضاحت کول غواړم چې دوه خطبې وړاندې د حضرت معاذ بن جبل باره کې چې څه بیان شوي وو، نو کې یو روایت وو د مسند احمد بن حنبل چې پکې دا خبره وه د تاون باره کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې تاسو به ډیر زر د شام طرف ته هجرت کوئ او هغه به ستاسو په لاس فتح شي، خپلته به د دانو یوه بیماري په تاسو باندې مسلط شي چې انسان به د پوڼو د خپې نه راونیسي. حضور فرمایي چې په ترجمه کې دا خبره سمه نه وه بیانه شوې، غلطي شوې وه او دینه خبره واضحه کېده هم نه. نو دې باره کې چې کوم روایت دی هغه به صحیح ترجمه سره به هغه یو ځل بیا بیان کړم. د اسماعیل بن عبید الله روایت دی چې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وو چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوریدلی وو چې هغوی فرمایل چې تاسو به د شام طرف ته هجرت کوئ، هغه به ستاسو په لاس فتح کیږي او هلته به په تاسو کې یوه بیماري ظاهریږي چې د دانو په شان به یا داسې سیس په شان به چې سخت چیچي او هغه به د انسان د نوم لاندې چې کومه د بدن برخه دلته به ظاهریږي. حضور فرمایي چې دا چې کوم د پوڼو د خپو نه د رانیو خبره وه، نو دا مختلفه ترجمه چې دا غلطه شوې وه. اصل ترجمه دا ده چې دا به د انسان د نوم د لاندینۍ برخه کې به د ظاهریږي چې کوم د نوم نه لاندې کومه برخه د بدن او د خپو نه بره د بدن ترمنځ نو هلته چې کومه دانه راوځي. نو وایي د دې په ذریعه به خدا په خلکو له شهادت ورکوي او د دې په ذریعه به د هغوی اعمال پاکوي. بیا حضرت معاذ دا دعا کړې وه چې خدای که ته خبرې چې معاذ بن جبل دا خبره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده، نو هغه ته او دغه د کور خلکو ته دینه لویه برخه ورکه. نو وی په دې هغوی ټولو ته تعاون شوی و او یوم پکې نوبت شوی او چې کله د هغوی په شهادت ګوته باندې تعاون دانه راوتې وه، نو هغوی دا وی چې که دې په بدل کې ما د سرو اوښانه میلاو شي نو زه به نه خوشحالېږم. نو حضور فرمایي دا چې تصحیح وه چې کومه ترجمه په الفضل کې چاپ کېږي هغې کې خدا شوې ده او اوس ستاسو وړاندې هم ما دا بیان کړه. حضور فرمایي چې اوس چې کوم ذکر روانو دی نه پس نو هغه د حضرت عبدالله بن عمرو هماغه ذکر به بیا شروع کېږي. حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې د احد د غزا په ورځ زما والد نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په دغه حال کې راوستی شو چې د هغوی
د بدن اعضا پرې کړی شوي وو او په خاص طور باندې غوږ او پوزه او د هغوی مړی چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودی شو وی ما د هغې د مخ نه چې کله کپړه لرې کوله نو خلکو زه منې کړمه او بیا خلکو د یوې ښځې د چغو اواز واورېد نو چا وویل چې دا د حضرت عبدالله بن عمرو لور ده او د هغې نامه حضرت فاطمه بنت عمرو وه یا دا ویل کېږي چې د حضرت عبدالله بن عمرو خور وه نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې مه ژاړه ځکه چې فرشتو مسلسل په ده باندې د خپلو وزرو سوری کړی دی او یو بل روایت کې دا راغلی چې حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې زما پلار چې کله د احد په ورځ راوستی شو د هغې مړی راوستی شو نو زما ترور جړل شروع کړو او ما هم جړل نو خلکو زه منې کولم خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم زه منې نه کړم او بیا وی وفرمیل چې که تاسو په ده باندې وجاړئ او که ونه جاړئ خو قسم مې دی په خدای چې فرشتو مسلسل په دې باندې د خپلو وزرو سوری کړی وو ان تر دې چې تاسو دا ښخ کو د احد د غزا د شهیدانو د جنازې لمونځ باره کې مختلف آرا دي کافی اختلاف د دې حوالې سره او د صحیح بخاری روایت کې حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد د غزا شهیدانو کې به دو کسان هغوی په یو کپړه کې خوده او بیا به تپوس کولو چې په دې کې څوک زیات چا له زیات قرآن ورتلو او چې چا طرف ته به اشاره وکړی شوه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هغه مخکې په لحد کې کوزولو او دا به فرمایل چې د قیامت په ورځ به زه د دغه خلکو ګواه یم او حکم هغوی دا ورکولو چې دوی د دې وینو سره ښخ کوي یعنې دې هغوی لمبولی شوي نه وو او نه د هغوی د جنازې لمونځ شوی وو د صحیح بخاري یو بل روایت کې دا روایت حضور فرمایي چې دا د بخاري او یو بل روایت کې حضرت عقبه بن عامر بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ تشریف راوړو او هغوی د احد د غزا چې کوم شهیدانو د هغوی جنازه هغوی کړې وه او د صحیح بخاری بل روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احد د شهیدانو جنازه د غزا نه 8 کاله پسته کړې وه او سنن ابن ماجه کې بیان شوی دی چې حضرت ابن عباس بیانوي چې د احد د غزا شهیدان به رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې راوړي کېده او هغوی به د لسو شهیدانو جنازه کوله او د حضرت حمزه مړی هغوی سره به موجود وو او باقی شهیدان به خلکو اوچت کوي یو بیړه په سنن ابو داود کې بیان شوی دی چې حضرت انس بن مالک بیانوي چې د احد د غزا شهیدان لمبولی شوي نه وو او هغوی د هغوی د وینې سره یعنې سره د هغوی د زخمونو هغوی ښخ کړی شوي وو او د هیچا جنازه نه وه شوې د سنن ابي داود یو روایت دی چې حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت حمزه نه بغیر بل یو شی جنازه نه وه کړې او د سنن ترمذي روایت کې حضرت انس بن مالک بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احد د غزا د شهیدانو جنازه نه وه کړې سیرت ابن هشام او سیرت البیه کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احد د شهیدانو جنازه داسې کړې وه چې ټولو نه مخکې هغوی د حضرت حمزه جنازه کړې وه او هغوی د جنازې په لمونځ کې وو تکبیرونه ویلي وو او د سیرت البیه مطابق 4 تکبیرونه هغوی ویلي وو او د هغې نه پسه باقي شهیدان به یو راوړلی کېده او د حضرت حمزه د مړي سره به هغه ایښودلی کېده او هغوی به د دواړو جنازه کوله او داسې د ټولو شهیدانو جنازه یو ځل او د حضرت حمزه د جنازې لمونځ 22 ځل او د ځینو د خیال مطابق 92 ځل شوی وه د سیرت یو کتاب دلایل النبوت کې لیکلي دي چې د حضرت حمزه مړي سره به 9 شهیدان کېښودلی شو د هغوی د جنازې لمونځ به کېدو او بیا به هغه 9 یوړلی شو او نور 9 به راوړلی کېده همدغه شان د ټولو شهیدانو د جنازې لمونځ شوی و او هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هر ځل د جنازې په لمونځ کې و تکبیرات ویل او سیرت حلبیه او په دلایل النبوت کې د احد د غزا د شهیدانو د جنازې لمونځ د حدیثونو باره کې بحث شوی دی
او د په دوه کتابونو کې د حضرت جابر بن عبد الله روایت چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غزا شهیدان سره د هغوی د وینې د خښولو حکم ورکړی و او هغوی نه لمبول شوي و نه د هغوی جنازه شوې وه دا زیات مضبوط ګرځولی دی او حضرت امام شفیع بیانوي چې متواتر روایتونو نه دا خبره ښه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غزا د شهیدانو جنازه نه وه کړې او په کومو روایتونو کې چې دا ذکر راغلی دی چې هغوی د دغو شهیدانو جنازه کړې وه او په حضرت حمزه باندې هغوی اویا تکبیرات ویلي وو دا خبره سمه نه ده او تر څو چې د حضرت عقبه بن عامر د روایت تعلق دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د 8 کالو نه پس دغو شهیدانو جنازه کړې وه نو په دغه روایت کې دا خبره هم شته دغه خبره ذکر هم شوی دی چې دا واقعه د 8 کالو د 8 کالو پس خبره ده دغه واقعه د 8 کاله پس شوی وه ولکه حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وویل چې ډېر بحثونه شوي دي نو نور به بیان کړم امام بخاري په خپل کتاب باب الصلاة علی الشهید یعنی د شهیدانو د جنازې د عنوان لاندې چې کوم باب جوړ کړی دی نو دغه لاندې صرف 2 حدیثونه وی راوستي دي وړومبی حدیث چې کوم دی هغه دی چې حضرت جابر بن عبد الله نه مروي دی او په دې کې واضح طور باندې ذکر دی چې د احد د غزا شهیدان نه لمبول شوي وو نغي دغه جنازه شوی و او بل حدیث کې حضرت عقبه بن عامر نه مروي دی چې هغه بیانوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج یوما فصلى على اهل احد صلواته علی الميت یعنی ورځ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راغله او د احد په د شهیدانو د جنازې مونږ او کو او دا حدیث په بخاری کې هم دی او بل ځای کې د احد د غزا باب کې هم راغلی دی هلته هم عمده صحابي دا روایت کې بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د احد د شهیدانو د جنازې مونږ 8 کالو پس کړی و او دا دغه شان کړو لکه څنګه چې جندو یا مړو ته چې الوداع ویل کیږي همدغه شان علامه ابن حجر اسقلانی امام شافعي د دینه مطلب دا چې د چا په وفات مې چې اوږده موده تیر شي او دغه په قبر باندې جنازه نه کیږي او امام شافعي خیال دی چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته معلومه شو چې دغه د وصال وخت جوخت نه هغوی دغه شهیدانو په قبر تلی وو هغوی ته الوداع ویلې وو هغوی لپاره دعا کړې وه او د هغوی لپاره مغفرت غوښتی وو د احد د شهیدانو د تکفین او د تدفین ذکر کې سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د مړو د سنبالولو نه پس د مړو د معلومولو نه پس د هغې د تکفین کار شروع شو او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی وو چې کومې جامې د شهیدانو په بدن باندې دي هماغه شان پاتې کېدل پکار دي او دوی لمبول نه دي پکار او که چا سره زیاته کپړې وي نو هغه د دغو کپړو د پاسه دی ورته واچي او د جنازې مونځ هم هغه وخت نه شوی نو بغیر د لمبولو بغیر د جنازې د شهیدان ښخ شوي وو او عموما په یوه کپړه کې 2 صحابیان یو ځای په یو قبر کې ښخ شوي وو او چې کم صحابي له به قرآن زیات ورتلو نو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ارشاد مطابق هغې به په لحد کې کوزولو په وخت کې به هغوی له تقدیم ورکړی کېده او بیا به دیلی کې چې هغه وخت د جنازې مونځ نو شوی خو بیا وروستو د خپل وفات د زمانې سره جوخت رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خاص طور د احد د شهیدانو د جنازې مونځ کړی و او د مختلفو تاریخونو نظر فرمایي چې هغوی دا استنباط کړی دی چې هغوی یا مونځ کړی و یا دعا ورته کړی و خو بهرحال ډېر په درد هغې لپاره هغوی د جنازې مونځ کړی و ډېر په درد ورله دعا کړی و کېدای شي چې دعا یې کړې وي لکه څنګه چې مخکې هم ذکر شوی دی
او د هر چا په قبر باندې هغوی تللی وي او دعا یې کړې وي، ډېر په درد ور لپاره دعا کړې وي. حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې ما د خپل پلار لپاره د احد د غزا نه 6 میاشتې پس قبر جوړ کړی و، هغې کې مې هغې ښخ کړی و. نو وایي ما د هغې په بدن کې هېڅ تبدیلي نه ولیدلې سوای دې نه چې د هغې د ږیرې یو څه ویښته و چې ځمکې سره لګېدلي وو. او یو بل روایت کې راځي چې حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې د احد د غزا په موقع په یو قبر کې به 2 کسان ښخ کړي شوي وو او زما پلار سره هم یو بل صحابي ښخ کړي شوي وو. 6 میاشتې چې تېرې شو نو ما دا غوښته چې زه یو بل قبر کې هغې ښخ کړم. نو ما هغې د قبر نه راوویسته، نو ما دا لیدلي و چې د هغې چې ځمکې د هغې په بدن کې هېڅ تغیر نه راوستې سوی دی نه چې لږه غوښه تنه بیله وه. د احد د غزا نه 40 کاله پس حضرت معاویه خپل د خلافت په دور کې یو نهر جاری کړی و چې د هغې اوبه د احد د شهیدانو قبرونو کې داخل شوي، د هغې اوبه د احد د شهیدانو قبرونو کې داخله شوي وي. نو د حضرت عبدالله بن عمرو او د حضرت عمرو بن جموع په قبر کې هم اوبه تللی وې. نو چې کله د هغې قبر وکرستی شو نو په هغې باندې 2 څادرونه پراته او دا روایت چې څوک بیانوي هغوی وایي چې د هغې په مخ باندې یو زخم و او د هغې لاس هغه زخم باندې پروت و. او بیا مخکې چې کوم روایت دی حضور فرمایي چې هغې کې دا محل نظر دی، یعنی زه بیانوم خو ضروري نه چې په دې باندې تسلیم وي، ځکه چې د تاریخ په بعض کتابونو کې دا واقع راغلی ده او ځینې خلک دا بیانوي، خو دلته د بیانولو مقصد صرف دا چې دا کیدی شي، خو دا هم ممکنه چې په دې کې څه مبالغه شوې وي. خو بهرحال هغوی وایي چې زخم نه چې کله لاس اوچت کړی شو نو هغه زخم نه وینه روانه شوه، وایي دا خبره ناممکنه ده، ځکه د هغې لاس واپس په زخم کېښودی شو او بیا هغه وینه ودرېده. نو دغه قسمه روایتونه هم ځینې وخت حضور فرمایي چې راشي چې خبره پې کېدی شي. او جابر بن عبدالله وایي چې ما په قبر کې خپل پلار چې لیدلی نو داسې معلومېده چې لکه هغې وده دي، حالانکه 6 میاشتې پس ما هغې روباسلی وو او په غوښې باندې وي څه اثر وو. نو د 40 کال پس حضور وی دا خو کېدی نه شوه چې اثر نه وي شوی او صرف هډوکي نه وي پاتې. نو دا د قدرت قانون دی، نو جسم کې هېڅ تغیر نه وي. حضور فرمایي داسې خو کېدی نه شي. حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې ما سره ملاو شو نو هغې ته ماته فرمایلي و چې یا جابر څه خبره ده چې زه تا غمجن ګورم. نو ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ما زما پلار د احد په غزا کې شهید شوي دي او هغوی قرض او اولاد پرېښي دي. نو هغوی وفرمیل راته چې زه تاله د هغه څه خوشخبري در نه کړم چې خدای پاک زه د تعالی خوشخبری در نه کوم، د هغه خبرې خوشخبری در نه کوم چې په کوم خدای پاک ستا پلار سره ملاقات کړی دی. نو ما ورته عرض وکړ چې یا رسول الله او نو هغوی فرمایل چې خدای پاک چا سره د پردې نه بغیر کلام نه دی کړی، خو خدای پاک ستا پلار ژوندی کو بیا مخامخ ځان ته راوست او کلام یې ورسره وکړو. دا ورته فرمایلي چې زما بنده ما نه وغواړه زه به تعالی در کوم. هغه ورته عرض وکړو چې زما ربه ما یو ځل بیا ژوندی کړه چې زه ستا په لاره کې یو ځل بیا ووژلی شم. او یو بل روایت کې دا راغلی دی چې په دغه موقع حضرت عبدالله عرض کړو چې زما ربه ما ستا د عبادت حق نه دی پوره کړی، زما د تمنا ده چې ته ما بیا دنیا ته ولیږې چې زه ستا نبی سره شم صلی الله علیه وسلم او ستا په لاره کې جنګ وکړم او ستا په لاره کې یو ځل بیا ووژلی شم. نو په دې رسول خدای پاک وفرمیل چې زه ما دا فیصله کړې چې څوک یو ځل مړ شي یا به دنیا ته واپس نه ځي. نو حضرت عبدالله بن عمر خدای ته عرض وکړو چې زما ربه زما شاته چې کوم خلک پاتې دي هغوی ته دا خبره ورسوه. نو په دغه موقع خدای پاک دا آیت نازل فرمایلی و چې ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، یعنی کم خلک چې د خدای پاک په لاره کې وژلي شوي دي تاسو هغه مړ بیخي مه ګڼئ، هغوی خو ژوندي دي او د خدای پاک له طرفه له خدای پاک مخې ته د هغې له رزق ورکړی کېږي. حضور فرمایي چې دا روایت ما مخکې بیان کړی دی د حضرت جابر بن عبدالله په ذکر کې. د
خدای پاک او د حضرت عبد الله بن عمرو د مکالمه چې کوم د دغه تفصیل یو خلافت نامه کې حضرت خضر مسیح رابعی په یو تقریر کې دا څه بیان کړی دی چې دغه واقع قسم حسن په دغه واقع کې قسم حسن خکوټل ډک شوی دی او چې کم اړخ نم چې دې ته ګوري نو یو نوې رانه ښکاری او د نور ډیرو خبرو نه علاوه دې موږ ته دا هم معلومیږي چې څنګه مسلسل د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رابطه د خپل رب سره قائم و په بندګانو باندې هغوی د شفقت نظر فرمایلو او رب سره هم هغوی زړه ملاو کړی و یو طرف نه هغوی په خپل صحابه باندې ټیټ وو نو بل طرف ته هغوی خپل رفیق اعلی سره هم مسلسل تړلې شوي وو او هغه وجود چې د امن په حال کې ثم دنا فتدل په اعلی افق باندې فائز وو د جنگ په حال کې مغوی د یوې لمحې د پرم داغه نوبل شوی یو نظر هغوی د جنگ په میدان باندې نگرانو نو بل نظر داغي د خپل د یار د جمال په ننداره کې مصروف وو یو طرف ته غوږ د هغوی د رحمت غوږ د صحابه طرف ته ټیټو نو بل طرف ته بل غوږ د هغوی د ملای اعلانه د خپل د رب خو کلام اوریدو کې مصروف وو زړه د هغوی په کار کې و نو زړه لاس د هغوی په کار کې و نو زړه د هغوی د یار طرف ته و هغوی د صحابه دلداري فرمایله نو خدای پاک د هغوی دلداري فرمایله د عبد الله بن عمرو د زړه د کیفیت خبر چې خدای پاک هغوی لور کو نو اصل کې دا پیغام ورلور کولو چې یه هغه تنه چې ما سره ټولو نه زیات مینه کې دا وګوره چې همداسې عشق د خپلو عارفانو بندګانو په زړونو کې ما ستا هم ډک کړی دی هغوی د دنیا نه راتلو نه پس هم داسې دي چې ستا خیال هغوی له ورځي او په میدان د جنگ په میدان کې چې ته یوازې پرېښې نو څومره هغوی په دې باندې خفه دي او ستا په مقابله کې د جنت هرس هم هغوی نه لري او د هغوی جنت خو به ځای چې په تیزو تورو باندې هغوی د بار پرېکړې شي خو تاثر دی وی او بیا د تاثر یو بیا د تاثر حضرت جابر بن عبد الله بیانې چې حضرت عبد الله بن عمرو چې کله وفات کېدنه په غیبه باندې قرض او ایمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مدد خواستو کو چې تاسو د قرض خواهان پوي کوي چې هغه د قرض کې کمیو کینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خواهش اظهار کو خو هغه څه کمیونه کو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ورشه خپل د کجورو د هر قسم بیل کا او اجو کجوري یو طرف ته بیلې کا او زګ بن زید کجوري بیلې کا نو یا مام داسې کو نوې بیا تشریف راوړ او لته نه سره کجورو پر ډيري باندې او هغه چې خلکو له د تلا ورکوا ان تر دې چې دغه چې کم حق یې هغه پوره کې او هغه نه وی چې هغه پورم کو نو چې خلکو له مې ورک او دغه حق مې پوره کو بیا ما سره کجوري بچوي او داسې معلومه ده چې استې کې څه کمی نه دي شوی حضرت عبد الله بن عمرو په خپل پسماندګانو کې زوی حضرت جابر بن عبد الله نه علاوه شپږ لونه پرېخې وي او د صحیح بخاری دی روایت مطابق حضرت عبد الله بن عمرو ولونه یا نه لونه پرېخې وي حضرت فرمایي چې بل ذکر به د کم صحابي وي دغه نامه د حضرت ابو دجانه حضرت سماک بن خرشه د دې تعلق د انصارو د قبيله خزرج د خاخ بنو ساده سره و د دوی د والد نامه خرشه و ځنې وی چې اوسو د دې د نیکه نامه خرشه و حضرت ابو دجانه د والدې نامه حزمه بنت هرمله و د هغوی د خپل د نامې په نسبت خپل په کونیت ابو دجانه زیات مشهور و حضرت ابو دجانه یو ځای و چې دغه نامه خالد و د دې د والدې نامه آمنه بنت عمرو و حضرت عتبه بن غزوان د مکې نه هجرت کړو چې مدینه ته راغلی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دیو د حضرت ابو دجانه ترمنځ موافقات قائم کړي وو دوی د احد او د بدر او د احد سره ټول غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو دوی په کبار صحابه کې کبار صحابه کې شمیرل کېده او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې بدوی ته نمایانه حیثیت حاصلو او چې کله به جنگونو دی به ډېر د بادرې اظهار کولو او ډېر د کمال سور لودي په اسمانه کوله
او دی سره به سور رنگ یو رومال و چې دی به صرف د جنگ په وخت باندې په سر باندې تړلو او چې دی په سر باندې هغه وتړل نو خلک به خبر شو چې اوس جنگ لپاره تیار دي. دی ډېر بهادر خلکو کې شمیرل کېده او محمد بن ابراهیم د خپل پلار نه روایت کوي چې حضرت ابو دجانه په جنگونو کې به د خپل سور پټکی په وجه به پیژندل کېده او د بدر په غزا کې هم د دې په سر و. محمد بن عمر وایي چې حضرت ابو دجانه د احد په غزا کې هم داسې شامل شوی وو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره ټینګ ولاړ وو او په مرګ باندې د غوی بیعت کړی وو. د احد د غزا په ورځ حضرت ابو دجانه او حضرت مصعب بن عمر د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خو پوره دفاع کړی و. حضرت ابو دجانه سخت زخمی شوی وو او حضرت مصعب بن عمر هغه ورځ شهید شوی وو. حضرت انس روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د احد په ورځ یو تور نیولې و دا فرمایلی و چې من یاخذ مني هذا چې دا به من سوک اخلي ټول خپل لاس مخې کړي او هر چا وی چې خو هغه بیا دا فرمایلی چې څوک به تاسو کې د دې حق سره اخلي. حضرت انس وایي چې خلک په دې باندې ودرېد نو حضرت سماک بن خرشه ابو دجانه دا وایي چې زه د دې حق سره اخلم. حضرت انس وایي چې هغه بیا غتوره واغسته او د پغه باندې هغه د مشرکانو سرونه مات کړي وو. دا د مسلم حدیث دی. یو بل روایت کې راځي چې حضرت ابو دجانه تاسو کړو چې د حق څه دی نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی وو چې یو مسلمان په دې باندې نه وژني او د دې چې دا در سری نو د کافر په مقابله کې به تخت نه یعنی خټینګ به ولاړې او حضرت ابو دجانه عرض کړو چې زه د توره د دې حق سره اخلم او بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت ابو دجانه لاغه توره ورکا نو غي په باندې مشرکانو سرونه مات کړي وو او غي په دغه موقع دا شعور نه ویلی وو چې زه هغه یم چې چا نه زما ملګری لوزه خسته دی. هغه وخت چې کله موږ د صفا په مقام باندې د کجورو ونو سره ولاړو هغه لوز دا دی چې زه د لښکر په رستنی صفونو کې به نو درېږم او زه به د خدای او د رسول په توره باندې د دشمنانو سره جنگ کوم. حضرت ابو دجانه په تفاخرانه چال باندې روان شو د لښکر صفونو ترمنځ نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی و چې دا یو داسې ګرځي چې څنګه دا ګرځي نو داسې ګرځیدل د خدای پاک خوښ نه دي خو سوای دی چې په داسې مقام باندې وکړي شي نه د جنگ په موقع. حضرت زبیر بن عوام بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د احد په ورځ یو توره وړاندې کړي و دا وی چې څوک به د توره اخلي د دې حق سره. نو زبیر وی چې زه درې د ما ورته ارزو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ما نه اعتراض فرمایلی وو. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم بیا فرمایل چې څوک به د توره د دې حق سره اخلي ما ورته ارزو کو چې یا رسول الله نو بیا ما نه اعتراض فرمایلو. بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم بیا او فرمایل چې څوک د چې دا توره به د دې حق سره اخلي. نو حضرت ابو دجانه سماک بن خرشه درېد او ارزو کو چې یا رسول الله زه دا توره د دې حق سره اخلم او د دې حق څه دی. نو هغه فرمایل چې په دې به یو مسلمان هم نه وژني او چې دا در سره نو د کافر په مقابله کې به تخت نه یعنی ټینګ به ورته ولاړې. حضرت زبیر وی چې دینه پس رسول کریم صلی الله علیه و وسلم توره ابو دجانه لور کو د ابو دجانه حل دا چې به د جنگ اراده کول نو په سر باندې به سور رومالو تړل. حضرت زبیر وی چې ما وی چې زبنن کورم چې دا څنګه د دې تورې حق پوره کړي. حضرت زبیر وی چې زه ابو دجانه ما لیدې چې د ابو دجانه مخ ته چې څوک راغلو نو هغه به دی وجلو او مخکې کې د انتر دې چې هغه د لښکر نه تیر شو او د خزو چې کمزې کې خزه ولاړی ولته ورسېد چې د غرب لمن کې هغه ولاړې وي او دفقه کولو او په دې کې یو خزه د ویلې ترجمه ده دغه شی چې موږ د سحر د ستوري لونه یو چې په ورځو باندې ګرځو او که تاسو مخکې زین موږ به تاسو ترغاړو زو او تاسو د ناس لپاره به موږ بالښتونه لګو که تاسو شاکه نو موږ به تاسو نه جدا شو دا به داسې جدایي چې بیا به موږ سره تاسو کې مونږ کې به د مینې تعلق باقی نه وي. حضرت زبیر وی چې ما بیا ولید چې حضرت ابو دجانه په یو خزه باندې توره چلول لپاره خپل لاس اوچت کو
او بیا ودرېده او چې کله جنگ ختم شو نو ماته نه تاسو کو چې ما ستا ټول جنگ لیدلې دي تا په یو خزه باندې لاس اوچت کړی و بیا د لاندې کوی دې سو چې ونه هغه وی چې د قسم دې په خدای دا نشو کېدی چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تورې تکریم وکړو دا نشو کېدی چې زه د غوی تور استعمالوم او د یو خزه په وجنم ځکه زه درېدم او یو بل روایت کې دا راځي چې دا خزه هند و د ابو سفیان خزه چې نور خزو سره غي د سندره ویلي او په دې باندې زه د بوده جناب خپل تور پاغه باندې چې تکړه و نو هغه مدد لپاره आवाज کړي وو خو هیڅ کوم دغه مدد لرانه غو نو بیا زه بوده جناب خپل تور لاندې کو واپس لاړم د حضرت زبیر په تپوس باندې هغه دا وی چې زما د خوخه نه کچې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په تور باندې یو خزه وجنم دا چې څوک مددگار نه وي حضرت ابو دجنه د دغه واقعي په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا واقع داسې بیان کړی د حضرت ابو دجنه چې په جنگ کې کله د قریش کافران شکست سره مخ شو نو کافران چې دا نظر ولید نو هغوی غوسه شو او هغوی عام حمله وکړه او په مسلمانانو هم د تکبیر ناره بلند کې هغوی ورمخ کې شو او دوه فوجونه یو بل سره په جنگ شو په دغه موقع غالبا رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل توره لاس کې واخصو دا فرمایي چې څوک دی چې د باخلی او حق به د پوره کوي ډیرو صحابه د فخر په خواهش خپل لاسونه مخکې کړ چې په حضرت عمر او زبیر د زنو روایتونو لروي حضرت ابوبکر او حضرت علی هم شاملو خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاس ورمخ کې نه کو عمده به فرمایل چې څوک د چې د حق به پوره کوي اخر ابو د جنان سره خپل لاس مخ کې کورزو کو چې رسول الله د مال را کوي نو هغه خپل تور غیله ورکا او حضرت ابو د جنان هغه په لاس کې واخسته او د تفخر په انداز کې هغه ګرځدل شروع کړي ډېر په فخر هغه روان شو د کافرانو طرف ته ورمخ کې شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داسې ګرځدل د خدای پاک خوښ نه دي خو په داسې موقع دا نه خوښ کړي نه ده زبیر چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تور خاصله پر ټول نه زیات خوښمند او د خپل ولی په وجه هغه د حکم زیات ګڼلو نو یې پزره کې هغه لګ نقلاره و چې سوجه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تور مال رانه کوو د جنې لورکا نو خپل پریشانی لري کول لپاره وي پزره کې د لوزو کو چې زبا په میدان کې بود جنې سره به مدا به ګورم چې دا څنګه د هغه د تور سره سکي نو ابو د جنې هو وی چې ابو د جنې په خپل سر باندې سر رومال تړلې وسره کپڑا تړلې و او دغه توره نیولې و او د هم سندره ویلې او د مشرکانو په صفونو کې ورننه وته او مالې د چاغه چرته ورننه وسی نو مرخ خور کی او ما یو تنم داسې نه لید چې دغه مقابله ته راشي او بچي وي ان تر دې چې هغه د قریش په لخر کې خپل لار پرې کو بل غاړه ته وته چرته چې خزه ولاړې و د قریش او هند چې د سفیان خزه ابو سفیان خزه هغه ډېر په زور شو خپل سړی هغه را پارول نو هغه چې دغه مخه راغله نو ابو د جنه خپل تور چې تکړه و ابو د جنه ور باندې خپل تور چې تکاو چې په دې هند ډېر په زور چغه کا او خپل سړو ته د امداد لپاره आवाज کو خو هیڅ کوم دغه مدد را نغله نو زبیر وی چې مولید چې ابو د جنه په خپل تور لاندې کولته نه د خواته شو نو زبیر وی چې په دغه موقع ما ابو د جنه ته پوسو کو چې داسه کیسه و چې تا مخکې تور چته کو بیا د لاندې کا نو هغه وی چې زمزر په دې نه تیارې دو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تور په یو خزه باندې اوچته کما په یو خزه باندې اوچلوم او داسه خزم داسه چې ورسره سو کم یو سړی حفاظت د پاره نه زبیر وی چې هغه څه پوه شو چې واقعي چې کم حق د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تورې وو هغه ابو د جانه پوره کو او هغه شاید چې مانه شو پوره کول او زما د زړه خلش لري شو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی دا واقع داسې بیانې چې هغه فرمایي چې د احد په جنگ کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو تور وړاندې ک خپل او دا فرمایي چې دا تور به زه هغه تل ورکوم چې د حق پوره کولو لوزو کی او ډیر خلک دغه تور خصول لپاره ودرې د خو ابو د جانه لاغه تور ورکا او یو ځکه د مکه یو څو سپایان ابو د جانه باندې
یو څو سپایانو په ابو دجانه باندې حمله وکړو چې کله هغوی ورسره جنګ کولو نو هغوی دا ولید چې یو سپای د ټولو نه زیات په جوش په جنګ کې برخه اخلي لګیا دی نو هغوی خپله تور اوچته کړه او د هغه طرف ته ورمخکې شو خو بیا هغې پرېښودو راغله نو چې ته تپوس کو چې تا ولې پرېښودو نو هغې وفرمیل چې زه چې هغه ته جوخت شوم د هغې د خولې نه یو داسې فکره راووته چې زه ماته معلومه شو چې دا سړی نه دی ښځه ده نو هغه ملګري ورته وایي چې بهرحال خو د سپایانو په شان په فوج کې جنګېده نو ولې دې پرېښوده نو ابو دجانه وایي چې زما زړه دا برداشت نه کړي چې زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم راکړې شوې توره په یو کمزورې ښځه وچلوم نو حضرت مسلم موعود بیا فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ښځو د ادب او د احترام تعلیم همیشه ورکولو د دې په وجه د کافرانو ښځو به ډېر په نرتوب باندې مسلمانانو ته د نقصان رسولو کوشش کولو خو بیا هم به مسلمانانو دا خبرې برداشت کولې د ابو دجانه متعلق د سر ویلیام مور چې مشهور مستشرق د هغه لیکي چې د جنگ په سر کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل توره واخیسته او دا وفرمیل چې څوک به د توره د دې حق سره اخلي عمر زبیر او ډېرو صحابهو د دې د اخیستو خواهش وکړو خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم منع کړ آخر ابو دجانه عرض وکړو چې حضرت ابو دجانه وغوښتل نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له ورکړه او هغوی په دغه توره باندې کافرانو سرونه پرې کول شروع کړه او د مسلمانانو د خطرناکو حملو مخې ته د مکې د لښکر شاته کېدل شروع شو او د قریش فوج ډېر ځل دا کوشش وکړو چې د اسلامي فوج چې کوم ګس طرف دی د هغې طرف نه د پې حمله وکړي خو هر ځل به هلته یو 50 تیر اندازه به ولاړو چې کوم رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خاص ډول هلته متعین کړي وو نو دغه د لاسه به شاته شو او د مسلمانانو له طرفه د احد په میدان کې هم هغه بادري او شجاعت او مردانګي ظاهره شوه چې کومه د بدر په موقع هغوی ښودلې وه او د مکې د لښکر صفونه بالکل پرېکړې شو او بیا د حضرت ابو دجانه په سر میسور رومال تړلی به چې کله هغوی حمله کوله او هغه تورې سره چې کوم هغې له رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورکړې وه نو څلورونه طرف ته به هغوی لکه مرګ خور کو او حمزه په خپل سر باندې شترمرغ د وزرو کلغي به لګولې وه هر ځای کې به هغوی نمایانه ښکارېده او علي د خپل اوږد او چې کوم سپینه جنډه وه او زبیر به خپل چې کوم د زیړ پټکې وو نو هر طرف ته چې دی تله نو پیژندل کېده به او د مرګ پیغام به دی وړه دا هغه نظارې دي چې کوم د وروسته چې کوم اسلامي فتوحاتو دغې چې کوم بادرانو دغې د تربیت سبب جوړ شوی و حضرت ابن عباس بیانوي د حضور به فرمایي چې د هر څه په سیرت خاتم النبیین کې بیان شوی دی چې کومه مخکې ویل او حضرت ابن عباس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله احد نه واپس شو راغله نو خپل لور فاطمه له ورکه او دا ورته فرمایل چې دا ول دا وینځه حضرت علی خپل تور غیله ورکو دا ورته چې دا وینځه دنه وینه وینځه قسم دې به خدای چې نن دې زما خمرسته کړې ده په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کته د جنگ حق پوره کړی دی نو یقینا سهل بن حنیف او ابو دجانه هم د جنگ حق پوره کو او یو بل روایت کې سهل بن حنیف په زید د حارث بن سمنه مرغله ده زید بن اسلم بیانې چې حضرت ابو دجانه له بچکل هغه وخت خلک راغله چې کله غوي بیمارو او د غوي مخ ډیر پړ کېدو نو چاته نه پوسو کو چې ولې دومره ساسو مخ پړ کېږي نو وی چې زما په اعمالو کې دوه خبرې داسي چې زما په نظر کې ډیر زیات وزن لري او پاخه دي او وړومبی دا چې زه چرم داسې خبره نه کوم چې ما سره تعلق نه لري او بل دا چې زما زړه د مسلمانانو له طرفه همیشه صفاوي حضرت ابو دجانه د یمامه په جنگ کې شهید شوی او مسلمه کذاب رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د دروغ د نبوت دعوه کړې و او په مدینه باندې د لشکرکشي اراده کړې و نو حضرت ابوبکر دغه د سرکوبې لپاره په 12 هجری کال کې لښکر روان کړی و او حضرت ابو دجانه دغه لښکر برخه و حضرت ابو دجانه په جنگ یمامه کې سخت جنگ کړی و د شهادت رتبه ترلاسه کړی و د بنو حنیفه د
چې د عربو یو پخوانی قبیله و دغه یو لوی برخه د مسلمه کذاب د قیادت د لاندې د مدینه خلاف بغاوت کړي وو او یمامه دغه یو باغ چای کې غي محصور شوی و جنگ کولو او مسلمانانو ته دغه د ننتلو موقع نه ملایوي ده نو حضرت ابو دجانه مسلمانانو ته وی چې ما د باغ د نن وغورځوي نو مسلمانانو همداسې کړي وو او بل طرف ته چغې پرې وته نو خپل ماته شوی و خو بیا هم ویل ته د باغ په دروازه جنگ کړي وو مشرکان التن لري کړي وو مسلمانان الته داخل شوی وو حضرت ابو دجانه د مسلمه کذاب په قتل کې د عبد الله بن زید او واشی بن حرب سره شامل وو او یمامه په ورځ هغوی شهادت ترلاسه کړي وو یو بل روایت کې راځي چې حضرت ابو دجانه په جنگ صفین کې د حضرت علی له طرف جنگیده او وفات شوی وو خو دا روایت کمزوري دی او به روایت زیات صحیح دی او زیات دغه ذکر شوی دی دا مخکې ما حضور فرمایي چې ما مخکې دا بیان کړی او څه بدل تم بیان کم برخه چې ابو دجانه سره چې کوم تعلق لري ابو دجانه انصاری وو د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د مدینه هجرت مخکې او اسلام قبول کړي وو د مدینه اوسیدونکو وو او دوی ته د اعزاز ترلاسه شوی چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره په بدر کې شامل او ډیر بادریا وي خودلې و همدغه شان د احد په جنگ کې دوی ته شمولیت توفیق ترلاسه شوی وو او د جنگ چې کله د مسلمانانو خلاف شو نو کله چې مسلمانانو خپل ځای پرې خودو نو ها وخت دوی د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره پاتې شوی وو کوم صحابه چې هغوی سره وو نو پای کې حضرت ابو دجانه هم شامل وو او د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په دفاع کې دوی انتهایی زخمی شوی وو خو دنه باوجود دوی رسو شوی نه وو او یو ځل دی خپل بیماری کې خپل ملګری ته دا ویلو چې زما دوه عملونه شاید داسې چې خدای پاک قبول کړي او دا چې یو لغ خبره نه کوم غیبت نه کوم خلکو پس خبره نه کوم او بل دا چې د یو مسلمان لپاره زما په زړه کې کینه او بغض نشته حضور فرمایي چې دلته دغه ذکر ختم شو اوس به د زنو مرحومینو ذکر کوم او دغه جنازه بم کوم په دې کې یو شهید هم دی ته 13 ورځې کې چې شهید شوی وو محترم محبوب خان صاحب د سید جلال صاحب زوی دی د پیښور دوی د 8 نومبر کال 2000 سحر 8 بجې د احمدیت مخالفانو شیخ محمدو کلی کې پیښور کې فایرنګ کړو او شهید کړي وو ان لله و ان الیه راجعون د تفصیلاتو مطابق دوی په 8 نومبر خوشحال ټاون پیښور ته تللی وو خپل نوسه سره ملاویدو لپاره چې د خپل خاندان سره شیخ محمدو سره جوخت اوسېږي نو په شیخ محمدو کې اوسېږي او دوی چې کله 8 نومبر باندې دوی د واپس لپاره د کور وروته او بس سټاپ ته چې جوخت ورسېدل نو نامعلومه کسانو د دوی پسې د دوی تعقیب کړي وو فایرنګ په کړي وو یو ګولې دوی سر کې شاته لګېدلې و او مخه نه وته و په دې باندې په موقع وفات شوی و ان لله و ان الیه راجعون د دین وقوینه پس قاتل او تختیدو یو د دې عمر تقریبا 80 کال وو دوی په پبلک هیلث انجینیرینګ ډپارټمنټ نه په 2002 کې د سپرډنټ په تور ریټایر شوی وو او د پنشنر په حیثیت کې دوی ژوند تیرولو د دوی والد سید جلال صاحب په کال 1913 کې د درشم په لسیزه کې دوی بیعت کړی وو او دوی پیدایشي احمدي وو شهید مرحوم پیدایشي احمدي وو بشمیره خصوصیات دوی لرل د تهجد پابند او شرافت همدردي مهمان نوازۍ نه علاوه په سخاوت کې هم دوی نمایانه وو د دعوت الله دوی ته ډېر زیات شوق وو او همیشه به ورکه دی وړاندې وو او چې کله هم دوی ته د احتیاط خاص کېدو نو دی بم داوي چې سموز د خدای مخه ته د حاضر دوه وخت کې شهادت ملو شنو مال پر به سعادت وي بهرحال د دوی د خواهشم پوره شو د شهادت د دې اهلیه معراج بیگم صاحب ته د اعزاز تر لاسه دی چې د غي پلار محمد سعید صاحب د غوی تر بشیر احمد صاحب کال 1915 کې شهیدان شوی وو دوی اوس د سعادت د دوی خاوند تم تر لاسه شو د سیاغي د یو شهید لور دی د یو شهید ورېره ده او د یو شهید خزه ده د دوی په پسماندگانو کې د اهلیه معراج بیگم نه علاوه دوه زامن دي منور صاحب او فضل احمد صاحب دوه لونه دي زکه بیگم صاحب او وحیده بیگم دوه د دوی نوسری دي او شپږ نوسې دي دوه د زامنو لونه د دوه لونه دي او دوه زامن دي او د لونه شپږ زامن او څلور نوسې دي
او د دوی کشري زوی مایکروبیولوژي کې پی ایچ ډي کړی د آسټرالیا کې وی بل په جرمني کې وی فضل احمد صاحب هغه تعلیم یافته دي هم انګلیش کړی دی هغه منور خان صاحب د دې ځلی کې چې محبوب خان صاحب خپل علاقې کې د امن امان قیام لپاره به سرګردانه بو ځنه وخت به دوی د دوه ډلو ترمنځ د صلح کولو لپاره تاوان هم د ځان نه ورکولو او د غریبانو او د نادار خلکو مدد لپاره به همیشه دوی تیار به وو او خلکو به خپل ضرورت لپاره دوی سره دوی ته رجوع کوله او همیشه به دوی د مدد خپل د دې مدد لپاره به دوی ځان سره سنه پیسې او غلې خو د ډېر منکسر المزاج خاموش طبع انسان او ډېر صبرناک او د نورو د تکلیف احساس وکول هر وخت به د دوی مدد لپاره به تیارو خدای پاک دې د دوی درجات اوچت کړي او د دوی لواحقینو ته د دوی د نیکۍ جاری ساتلو توفیق ورکړي بل جنازه د فخر احمد فاروق صاحب د مربي سلسله په پاکستان کې په 1 نومبر کال 2006 مخام پابند شپږ بجې دوی د روډ اکسیډنټ کې د خپل زوی سره دوی را روانو احتشام عبد الله سره احمد نگر سره دوی وفات شوی دي احمد نگر نه را روانو ان لله و انا الیه راجعون دوه پلار زوی په موقع باندې وفات شو خطرناک اکسیډنټ و د خدای پاک په فضل فخر صاحب موسی وو او د دوی والد سیف الرحمن صاحب په خپل بیت کړي وو او د دې په خاندان کې مخکې څوک احمدي نه وو په کال 1988 کې شپږم کې هغه بیت کړي وو او په خپل خاندان کې وړاندې احمدي وو په کال 1990 کې د جامع احمدیه نه د ربوی جامع نه فارغ التحصیل کېدونه پس دوی په پاکستان کې په مختلفو ځایونو کې د خدمت توفیق ترلاسه کړي وو فخر صاحب او بیا وی په ایوری کوست مغربي افریقې ته لګلې شوی او بیا 13 کال ورسېدي په احمد نگر کې د سلسله د مربي په تور د خدمت توفیق ترلاسه کولو د دوی واده طاهره فخر صاحب سره شوی چې د علي اصغر صاحب لور و دغه واده نه د دې سلور لونه دي او یو زوی احتشام عبد الله خو د خپل پلار سره په اکسیډنټ کې وفات شو او ځان پسې په لواحقینو کې د دې اهلیه او د دې سلور لونه دی او د نه علاوه مور ده او رونه خويندې دي د دې لونه دي وجيها امت الصبو ګرانا خافیا فخر صبرین فخر او مهرین فخر د فخر صاحب اهلیه تر صاحب لیکي چې زموږ واده چې کله شوی وو نو مربي صاحب د خوشاب په یو کلی کې د دوی تقرر شوی و او چې الته زلانم نو د مربي د خزې چې کم فرایز وي نو دغه باره کې دوی ماته ویلي زه پوهه کړم ما چې ته ما سره وقفي اوس به ته هم د جماعتي کارونو کې خ برخه ته مخصل پکار ده دا سداغي تربیته وی کړو او دینه پس بدین ته د دوی بدلی وشو او مربي صاحب مخکې لاړ او زه سموده پسته لاړم نو چې کله زلته ورسېدم مخکې نه ما اطلاع ورکړې و خو چې الته لاړم نو مربي صاحب ته په کور کې نه وې زه بهر ناستم پنور کې په جماعت کې او معلومه شو چې مربي صاحب د یو معلم اهلیه بیمار و هغه ته د وینې ضرورت نو وینې ورکولو لته و نو چې هغه واپس راغله نو ما ورته و چې زه ټول ورځ په نور کې ناستم او تاسو ته معلومه و چې زه را روانه یم دومره اوږد سفر نه پس نو هغه وی چې هغه کارم ډېر زیات ضروري و زه پوهه کوم چې داسې قرباني کول پکار ده ایوری کوست چې کله دوی لاړ نو الته به هم دوی د خدمت خلک ډېر کارونه کول د دین د خدمت کارونو سره سره او همیشه په خزو بچو باندې دوی دین مقدم لرلو د دوی اهلیه وی چې زما طبیعت یو ځل خراب شو لورم پیدا کېدو علاوه او مربي صاحب د میډیکل کیمپ په سلسله کې تلی وو او ډاکټر تشویشناک حالت خودلې وو خو مربي صاحب زپره خودم او لاړ او صرف دومره و چې خدای پاک په فضل کوي ته د واقعي ژوندۍ خزه ته پتا به اسنه کیږي نو په هر موقع مربي صاحب په هر معاملې کې دین په دنیا باندې مقدم ساتلی وو مهمان نوازی کې خدمت خلک او د دین خدمت کوونکي وو خپل پردو ټولو سره به د مینه کوله ماشومان سره د ملګرتیا تعلق کوم مسله هم چې وکړه د کور یا د خاندانی یا د جماعت
یا د جماعت نه د بهر خلکو ډېر په خوش اسلوبه باغوي پویول او ماشومان مې پویول چې تاسو د واقفي زندگی ماشومان یو مربي اولاد نو ځکه به همیشه دین په دنیا باندې ترجیح ورکوي او خپل بخنه مونږ وړاندې کوي. واصف صاحب مربي دی په ایوری کوست کې وی دا وی چې فخر صاحب د مبلغ په تور ایوری کوست ته تشریف راوړی و. ډېر ملن نثار ډېر خطبت لرونکي خوش مزاجه او د خطبت مالک وو. د دوی د طبیعت کوم خاص خبره واغه دا و چې دی خبره بزر راکاګلو او چا سره بچی ملایوي ده نو خپل مدح وکړه او 15 کال پر دی په عمر جن کې د مبلغ په تور باندې دی خدمت کړو. د حسن اخلاق په وجه د همدردۍ په وجه هر مشرکش سره د دوی ډېر تعلق په همیشه به هر څوک د دې ذکر کوي. د جلسه سالانه باندې تلو لپاره به دی بزنو غریبانو له بده کرایه دایګي به هم په خفیه تور باندې کولو. دا به وي چې د دې چې سو پر دلته وونو د دې په علاقه کې حاضریم ټولو نه زیاته به او الته یو لوکل معلم دی سمارو هارون سماغیم دا وی چې 2.5 کلمه دې سره کار کړی دی. د رونو په شان زما خال ساتل دی. یو خبره چې کوم ما نوٹ کړی واغه دا چې ډېر مهنتي او پرجوش مبلغ هر کار ډېر په ذمہ واره او شوق کولو او زر کار مکملو یو شوق به دوی ته کله چندې کارو کله تبلیغ کارو کله جلسه سالانه تیاری کارو کله تبلیغ دی به دا وخت چې هر کلی ته د جماعت پیغام زر تر زر ورسي. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کی او د دوی د لونو او د دې د خزه حافظ ناصر دې شو هر پریشانه ګران نه دي آینده دي ساتي. درېمه جنازه د مربي صاحب د زوی د فخر احمد فاروق صاحب د زوی احتشام احمد عبد الله دی هم خپل پلار سره په روډ اکسیډنټ کې وفات شوی دی. د خدای پاک په فضل د وقفنو په بابرکت تحریک شامل په فرست ایئر کې دوی سبق ویلو او موسیقونو خو وصیت فهم دوی فل کړي وو خو جمع کړي نه وو. حضور فرمایي چې بهر حل کار پرداس په دې باندې کاروي کولې شي که فهم فل شوی ونه. د دې والده وی چې زما زوی د ډېرو خوبو مالکو نیکو صالح او تابعدارو د وقفنو په تحریک شاملو د منځونو پابندو د خدا محمدیه د زعیم صاحب د هر حکم تعمیل به کول او ډیوټي به ډېر خوش اسلوبه سره پوره کوله او د هغه ورځ هم د ډیوټي ورکوله چې په کوم ورځ یو وفات شوی دی. خدای پاک دې سم د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي درجات دې ورلوچت کی. بل جنازه د مکرم ډاکټر عبدالکریم صاحب چې د می عبداللطیف صاحب زوی دی د ربوی چې ریټایرډ اکونومیک ایڈوایزر د سټیټ بانک اف پاکستان د دی په 16 ستمبر وفات شوی دی 92 کال عمر کې. ان لله و انا الیه راجعون. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي د حضرت مولوی محمد علي صاحب نوسی وو. د قادیان د تعلیم الاسلام کالج چې کوم وړاندې بیج وای کې دي شامل چې کله کالج منتقل شو لاهور ته د تقسیم نه پسته. نو د تعلیم الاسلام کالج طالب علم په حیثیت دوی په پنجاب یونیورسيټي نه ایم ا کړی وو او هغه وخت دوی په پوره یونیورسيټي کې د تعلیم الاسلام کالج واحد طالب علم وو. وروسته بیا سټیټ بانک اف پاکستان له طرفه په سکالرشپ باندې دوی جورج واشنگټن یونیورسيټي ته تللی وو په اکونومکس کې پی ایچ ډي لپاره امریکا ته او هلته دوی په مسجد فضل کې دوی اوسېده او هلته چې فارغ شو نو بیا به دوی په تبلیغي سرګرمیانو کې به مصروف وو. ډاکټر صاحب په پاکستان سره ډېره مینه کوله. په خپل په کیریر کې هغوی عالمي بانک په شان دی بین الاقوامي ادارو سره په مستقل تور کار کولو نه باوجود پاکستان کې بیا دوی ایثار شوي کار کول دوی خوښ کړي وو. اوږدې مودې پورې دوی په سټیټ بانک اف پاکستان کې کار کړی دی. د مشیر په حیثیت کې دوی ریټایر شوي وو. په خپل دور کې هغوی په آی ایم ایف او ایشین ډیولپمنٹ بانک په شان ادارو سره ډېر زیات ملکی او غیر ملکی اساینمنټس دوی سره د کامیابی مکمل کړي او په وزارت خزانه کې هم دوی سموده کار کړی دی او یو وفاقي بجټ هم د دې په نگرانۍ کې تیار شوی. دوی ته تر 2 کالو پورې د آی ایم ایف له طرفه د سودان د حکومت چې کوم معاشي حالات دي معاشي معاملات دي دغه د حل کولو لپاره خرطوم هم دوی لګل شوی وو. سټیټ بانک نه ریټایر کېدو نه پس هغوی د جماعت خدمت لخاطر پر ابوي کې اوسېدو له ترجیح ورکړې و. نو د معاشیاتو د مذهب سره تعلق لرونکي چې کوم معاملات به
نو هغه کې به دینه مشوره کېده او دا کوم کمیټي چې جوړه شوې هغه نه کې به هم حضور فرمایي ما دینه مشوره غوښته. ډېر صاحب الرای وو، ډېر ښه مضمونونه به دوی لیکل او ډېر په جوور نظر به دوی د دې تحقیق به وو او هر او چې څه حل به وو دغه څه مسله به دغه عملی حل به دوی وړاندې کول. او د دې ځینې کتابونه هم دي چې پکې اسلام بنیادی خبرې په انګریزي کې ده. انګریزي کې دا کتاب اسلام فلسفه حیات او معاشي اصول دا هم په انګریزي کې دي. حرمت سود دا په اردو کې دي. حصول رزق هم په اردو کې دي. کال 1909 اتیایم نه پسته چې دی ریټایر شو نو خلیفۃ المسیح رابع په طریق باندې دوی وقف کړي وو او تاشکند یونیورسيټي ته دوی د معاشیات او تدریس لپاره پاکستان ته تللی وو. الته تر شپږو میاشتو پورې دوی خدمات تر سره کړي. بیا یو کمیټي جوړه کړې و حضرت خلیفۃ المسیح رابع د رهن او د یعنی د غاڼه او د سود د معاملاتو باندې غور لپاره چې پکې عالمان او ماهران شامل وو. نو د دې یو سب کمیټي و چې د دې ممبر هم حضور وی چې د دې کمیټې د دې ممبر او د دې یو سب کمیټي و چې په سموده ما هم ورسره دې سره کار کړی و. ډېر جوړتیا کې لکه څنګه چې حضور فرمایي چې ما وې هر خبره به دوی کول او ډېر په خو دلیلونو سره به دوی خبره کول او ډېر مضمونونه وي ما ته هم لیکلي را لېږلي دي په سودي نظام باندې. ډېر ښه مضمونونه دي او انشاءالله په دې باندې به غور هم کېږي او کېدای شي آینده چې کوم د سودي نظام خلاف به چې کوم نظام وړاندې کېږي نو ځینې د دې چې کوم آرا دي هغه هم پکې شاملېږي. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي او د دې اولاد ته دې هم د دې په نیکو باندې عمل کولو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.